صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم پزړونو د هغوی کې مرض دی. فزادهم الله پس سوا کا هغوی لرا الله تعالی مرضن د جهت د مرضنا ولهم د پار د هغوی عذاب علیم عذاب درناک ته بما کانوا فسبب د هغه یکذبون چې دی بکم دروغ ویلو. د آیاتونو کې د ومن الناس من یقولنا د منافقانو بیان روان دی چې منافقان څوک دي د هغوی صفات ذکر کوي. شات آیات کې الله فرمایل يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. دا منافقان دای پخپل ګمان معنی دا سه غنی چې من الله لا یا د الله پیغمبر لا دوکا ورکو. الله وای د دای دا دوکا دا د دای پخپل ځان معنی د دی وبال له که یو سړی د دین نه د عمل نه رستو کیږي د دین نقصان نشته د نقصان دی. وما یشعرون کې الله تعالی د منافقانو رذالت او حساست ذکر کو. الله وای دا منافقان دی خود سر نه شعور نه لري، حالانکه یو عقل یو شعوري. عقل د الله تعالی انسانانو لور کړی دی. دیگه اللہ تعالیٰ دا نو چې وما یعقلون د دې عقل نشته دی، بلکې الله وی د دې شعور نشته. شعور الله تعالی زناور لوم ور کړی دی. ګورا دا زناور خر ډیر کم عقل لري، خو چې په کم ځای کې د په اوبو باندې پورې کې او د په اوبو کې ویښ نه ښکاري نو د خپنه کته کوي. ولې خر وای که ما خپه کته کړه انو اوبه به زما غوږونو ته راشي او بس زه به لاړ شم ختم به شم. نو خر کم عقل له خو اوبو ته خپه نه کته کوي، دومره شعور هغه لري. همدارنګې هر زناور ته نو په زناور کې شعور شته. الله وی دی منافقانو کې شعور هم نشته دی، معنا دی د زناور نه هم لاندې دي. اوس دا منافق د زناور نه ولې لاندې دی؟ الله قرآن مجید کې مخ کې پاغي باندې دلائل وای. لومبه دلیل الله جل شانو فرمای فی قلوبهم مرض، د دای په زړونو کې مرض دی. مرض او دا کم مرض دی؟ دا مرض د نفاق ته، دا مرض د نفاق ته، د منافقت ته، دا د دین نه د مخالفت ته، دا د حق مقابله ده، دا د پیغمبر علیہ السلام نه انکار دی، دا پیغمبر علیہ السلام لا دوکا ورکولی. دا ټول سیزونه دا سدي دا د دې مرض دی. نو فزادهم الله مرضا، اوس بظاهر او معنا دا چې دې په زړونو کې مرض د نفاق ته. نو فزادهم الله مرضا، الله ولا مرض سوا کو. نو چې د یو سړي مرض دی نو هغه له خو علاج پکار دی. نو مفسرین وی تفسیر الرحمن علامه الهایمی رحمت الله علیه وی دی قرآن مجید کې ډیر ځایونه داسې راځي التا لفظ لیکل نه وي ښکاری نه خو هغه موجود وي. لکه آسان مثال تاسو ته سوره فاتحه موږ وی ټول قرآن مجیدو کې وګورئ ولا الضالین لیکل دی، من ټول ورپسې آمین وو که نه وو؟ آمین لیکل شته، دا تقدیرا موجود دی.
دارنګ دی دا کې هغه وای اصل کې مسله دا وا علامه الحائمی وای تفسیر الرحمن کې وای فی قلوبهم مرض د دای په زړونو کې مرض د نفاقو د دای زړه بیمارو او د زړه د بیمارو د علاج د پاره الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الله وننزل من القرآن من نازل کړه قرآن مجید ما هو شفاء هغه علاج دی د پاره د بیمارو د زړه بیمارای دا په قرآن مجید باندې خکېږي انو دای څوک الله قرآن مجید راولېږي د دای په زړه کې د نفاق بیماری و علاج دوايي رااله قرآن مجید خدای څوک له دې قرآن مجید ته شاکړه قرآن مجید نه وای نه په عمل کوي نه زده کو نه په ایمانو نو بیا غوي چې دغه شرط ولما لم يعالجوا بشفاء القرآن قرآن مجید راغه او د علاج نکو په دوايي د قرآن باندې نو چې علاج نکو د فزادهم الله مرضا الله ولغه مرض سکو هغه چې د نو سیوای کوله هغه پښتو کې وای دوست پن ورکا چستا محبوب ته دوست ته په دردېږي نو پن وتاو کا نصیحت وتاو کا او چې تو ته نصیحت کې او ته د خیر خوای خبره کې او هغه نه مني ځان بیا مغورځي نو بیا ولا پن ورکا د شو کو چې سټ ولا مات کی نو دای ته قرآن مجید پن ورکو نصیحت وته ورکو دایله مقور کړه او دا داسې بدبخت او دغه زمانه منافقان چې دغه رسول الله مولید دغه د نبی علیہ السلام په مجلس کې ناسته وکړه نبی علیہ السلام په شاته سب کې مدریدل او بیا د دې جوړه منافقت وته سیوا باز خالق کی الله دې موږ ته بخنه وکي ګوره دې بزرګانو سره کینی پاسی بوم او خان سره په اول کې وراشي مزبوم کی او اک چې باروزی په زړه کې به د دین مخالفت موجودی اک د حق مخالفت بکئی دا څه شی دی نو دا دې کې بعید نه ده د رسول الله په سب کې خلق موجود او بیا به قوت المنافقت بکو نو الله وی دی علاج نکو نو چې علاج نکو نو ولهم د پار دی عذاب علیم غضب درناک ته داسې غضب ده کنه دی له بدا دی بدا سے و در دی چې تپو سے مکوا بما كانوا فصاب دا یکذبون چې دای کوم تکذیب کو نو د وما یجعلون دی د زناور لاندې بدی دي چې ګوره یو زناور تګي او تو ته وبکې د نو کې شعور دای اغا غوب اوس کی خو منافق د زناور نو د بیمار دی دله دوايي پکار د دوايي وسره خوا کې موجود دو د نه استعمالي د زناور نه لاندې نشو ان الله د امت مسلمه او زمون په حال باندې رحم وکي نن امت ډیر مظلوم او مخور دی ډیر په بد حالت کې دی او امت سره د دې خراب حالات او علاج موجود ته چې د الله کتاب دی او د الله کتاب موږ سره خوا کې دی لکه یو سړی تګی دی سخت تګی دی سخت ګرمي ده وبو سره موجود دي خدای نس کی نن امت مسلمه سره علاج موجود دی د الله کتاب او خانه خلک گزګاریږي نه د دې هر چیز د پاره سره وخت د دین د پاره د الله د کتاب د پاره د علم د پاره وخت نشته دی دا موږ تاسو باندې خو الله ډېر احسان کړی دی چې دا موږ تاسو ته کینو دا الله فضل له راځه خلک دا سجده چې ټول کال کې غي لاس قرآن مجید ته نه ورلی بیا الله تعالی فرمای واذا قيل لهم هر کله چې ویل شي دی تلا تفسدو تاسو فساد مکوئ فی الارض پزمکه کې نو قالو دی و انما پتاکیک سرا نحن منگا مصلحون اصلاح کونکیو اللہ جل شانو فرمائی دا منافق دے دے زناور نزکلان دے دے
چې دې په ځمکه کې ګرځي دې فساد کوي. فساد چې کوي نو فساد پس سره کوي، په ګناهونو سره کوي، په نافرمانو سره کوي، د الله د دین په مخالفت سره کوي. خلق جنگي د منافق کار څه دی؟ دو جنگول. تا ته به راشي، تا ته به یو شانتي خبره وکړي، دله به راشي ده ته به د هغې الټه خبره وکړي. تاسو دواړه به په یو بل معنې ور واچي، تاسو دواړه به په جنګ کې. دا د منافق کار دی. الله وایي منافق ته چې وایي چې ولکه دا ته څه کې فساد مخوره وه. نو قالو وایي دی انما په تحقیق سره نحن منګه مصلحون، منګ اصلاح کوونکي. منافق سړي ته چې وایي لکه داسې مه کوه، دی وایي نه جي من خود خلکو په مابین کې اصلاح کو، جرګې کو او خلکو ته د خیر ښېګړې خبره کو. دا د خیر ښېګړې کارونه نه کوي. دا انجیوز والا، دا د انګریزانو ادارو والا، دا ادارې چې کومې اداره شي دی تا ته وایي زمونږ تعالی څوک به وایي تخم درکو، څوک وایي تاسو له پول جوړو، او څوک وایي دا کار دله کو، څوک وایي هغه کار دله کو. په حقیقت کې دی څه چل کوي؟ په حقیقت کې دی د دین مخالفت کوي. په حقیقت کې دا د دی جال له خلک ځان ته راړی، په دغه جال باندې خلک راواړی، بیا خپل مقاصد دي د هغوی، بیا هغه مقاصد برابروي. نو الله وایي چې ته ورته ووایې چې فساد مه کوه. دی وایي نه جي فساد نه کوه، موږ اصلاح کوو. الله فرمایي الا خبردار انهم بشک دی هم المفسدون، هم دی فساد کوونکي دي، ولکن لم دی مفسدان دي، ولکن لا یشعرون، لیکن دی نه پوهېږي په فساد د هغوی معنې. انو ګوره الله وایي پس د ټاپه یې پرې ولګوله. الله وایي دی فسادیان دي دا منافقان. ښه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کله چې وویل شي دوی ته آمنو ایمان راړئ، کما آمن الناس لکه چې ایمان راوړ دی الناس دی کاملو خلکو. نو قالو دی وایي انؤمنو آیا موږ ایمان راړو کما آمن السفهاء لکه چې ایمان راوړ دی کمکلو. الا خبردار انهم بشک دی هم السفهاء دی کمکلی، ولکن لا یعلمون لیکن دی نه پوهېږي په خپل کمکلتوب معنی. الله وایي دی خو د ځناور نه به دی لاندې دي. بل دلیل دا دی چې دی ته ووایي چې ایمان راړئ کما آمن الناس لکه چې ایمان راوړی صحابه و. دی څه وایي؟ قالو انؤمنو کما آمن السفهاء، من ایمان راړو لکه د کمقلو چې راوړی دی. دی به اصحابانو ته کمقل وي. ولې به یې ورته وي؟ سی به په هغه زمانه کې به چې چا ایمان راړه که نه نو ټول معاشرې به ورته سوشل بایک. هغه یو صحابي چې د کور نه وته انو چې وته نو پلار ورته وي وځې نو دا په جسم چې د کومې څادرې دام زماني دام پرېږده، نو کور به پرېښودو، مدې چرچې به پرېښودې، جیداد به پرېښودو، ټوله معاشرې به ورسره بایکاټ وکړو. نه دا لیوني دي، دا کمکل دي. الله وایي دا منافق دی د خر نه به دی لاندې دی. د دنیا د ټول نه لوی عاقلین، په عاقلانو کې عاقلین چې یعنې د هغوی نه په عقل کې اوچت څوک نشته، دا صحابه کرامو. انو دی د دنیا عاقل ترین خلکو ته د بیوقوفه وایي، حالانکه په خپله بیوقوفه دي. هلکه د دنیا عاقل ترین خلکو صحابه و چې د تمام عالم د پاره د هدایت ذریعه وګرځېدل. نو چې کم عقلمند دی په کائنات کې په عقل په اوچت مدار باندې دی، نو هغه ته لیونی او کمقل وایي. نو الله وایي ته سنډه ډبا کمقل نه دی، غوی نه لاندې نه دی منافق ته الله وایي. ساده الفاظ کې دا مطلب دی. او دې دا کې یو بله مسله د ځان په هغې باندې پوه کوي، دا د عقیدې مسله ده. الله وایي آمنو ایمان راړئ کما آمن الناس لکه چې ایمان راوړی الناس د خلکو. نو هغه ټیم د نبي علیه السلام په دور کې ایمان چا راوړی؟ صحابه کرامو که نه. نو الله ورته وایي تاسو به ایمان راړئ د صحابو په شانت ایمان راړئ. دې نه یو مسله معلومه شوه چې صحابه کرام دا معیار حق دي.
ګورئ زمونږ عقیده دا ده انبیاء کرام معصوم دي، د انبیاء نه ګناه نه کیږي، بالکل ته ګناه نه کیږي او نه ده شوی د انبیاء نه. صحابه کرام دا محفوظ دي، دینا که ګناه شوی دی انسانانو د بشري تقاضې مطابق د ګناه شوی دی، بعضې ګناهونو کې الله ورته مقور کړې ده او د هغې وجه دا وه که چېرې د صحابو نه هغه ګناه نه کېده نو امت ته به د هغې حکم نه راته. امت ته حکم ځکه راغی چې دی د هغه ګناه وشو نو امت دپاره حکم جوړ شو. که چېرې دی ګناه نه وی کړی نو امت ته به حکم څنګه راته؟ لکه ګوره مثلا د دو صحابو په خپل مابین کې اختلاف راغی، جنگ راغی. اوس که دو اصحابانو په خپلو کې جنگ نه کو نو مسلمانانو چې سبا په خپلو کې جنگ کو حکم به د کوم ځای نه راته؟ او که پیغمبر سره یو صحابي جنگ کو نه خو بیا صحابي پاتې کېده نه او به کافر بیا. نو ډېرو ګناهونو یو مثلا یو بدکاري ته وشوه، د بدکارۍ حکم خو به هله راته او هله به په هغې عمل کېده چې په هغه عملي دنیا کې هغه کار شوی وی که نه نو الله ورته موقع ورکړې. خو د صحابو دپاره الله دا ډګري ورکړې وه چې رضي الله عنهم ورضوا عنه. دا تمامه دنیا کې د صحابو نه پسې دا خلک څومره نیک عمل کوي د دې ثواب الله چا ته ورکوي؟ صحابو ته ورکوي. موږ ته خو چې دا دین را رسېدلی دی په صحابو باندې را رسېدلی. نو صحابه کرام دا محفوظ دي. باقي د هغوی نه کته دا څومره اولیاء بزرگان دا نه معصوم دي او نه محفوظ دي. ګناه ته کېدی شي، هر چا نه کېدی شي. موږ کله کله داسې چل کوو، موږ وایو پلان کې بزرگ پلان کې مولوي صاحب خانه مولوي صاحب موږ اسمان ته ورسو پرښته ته جوړه کړو او موږ وایو دنه به یو غلطي نه کېږي، ولې دا موږ پرښته کړو. اوس چې کله د هغه نه داسې دومره خبره یا غلطي وشي نو غرا چې ځمکې ته یې رالړه کړو. ولې موږ د هغه متعلق ذهن دا جوړ کړی دی چې بهایي به دنه ګناه نه کوي، دا ډېر اوچت سړی دی. هلکه اوچت ځان له ده، انسان نه د بشري تقاضې مطابق غلطي کېږي، خو په یو غلطۍ باندې به انسان ځمکې ته داسې نه رابغې. کله یو کار وشي اسمان ته سړی ورسوي. دلته په دې معاشره کې سړی مشهور کېږي هم سره، سړی پکې راغورځېږي هم سره. دا موږ کې اعتدال نشته دی. په هر څیز کې اعتدال هر چاته خپل خپل مقام ورکول پکار دی. اوس د یو انسان چې کوم مقام او مرتبه ده او ته د هغه نه اوچته مقام ورته وایي اوسه یاره داسې په ټوپونه چې ګنګړي ورته واچول نو لا په ټوپونه شوه. اوس ما دا سړی په څه بدلېږي؟ اوس زه یو راشي لاس دله ښکول کي، بل راشي بل حضرت ته مې خوب کې ولیدې، یو درته یو وایي بل درته بل وایي بل درته بل وایي. هغه د خپل ځان متعلق هم دا ګمان کوي جوړې زه ډېر لوی سړی یم. نو بیا ورو 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 ذهن کې زموږ یو استاد صاحب دی الله دې مرقد منوره معطر کړي، انو ما یو کتاب لیکلی زه ورپسې تلم تقریض له ما چې ولیکېدله نو زه ورپسې شاته روان انو ما ته ودرېده، ما ته یې بیټک کې انو بیا ما ته خبر وکړه، ما ته بس हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जब आदमी के कदमों पे दूसरों का कदम आ जाते हैं उससे आदमी का दिमाग खराब हो जाता है. نو زه په هغه خبر هغه ټایم نه پوهېدم چې دا ماته څه وایي. وایي چې په پورې قدمونه راځي که نه دې سره مازغه خرابېږي. اوهو وروسته پوه شم چې سړی رواني اشاته ورپسې یو ډله رواني او دی وایي دا زما تابعدار دي. نو دی بیا نیغې نیغې خبرې هم کوي، دی بیا په مازغو کې ځان اوچت هم ګڼي. دې د وجې زموږ اکابر زموږ اسلاف ځان له به ګرځېدل ساده ژوند دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت هم دا دي. نبی علیه السلام صحابو نه چېرته ځان اوچت نه دی ګڼلی. دا نه چې رسول الله په کرسۍ کې ناست شوی په خپه باندې خپه اچولې ده او صحابو ته ویله تاسو کار وکئ، بلکې هغه مشهوره واقعه احادیثو کې هم راځي، عام اورئ چې نبی علیه السلام په سفر باندې یو ملګري ته ته بداو کې بل صحابي ته بداو کې ته بداو کې رسول الله زما بالن راړ. یعنی صحابه د رسول الله نه ځان قربانو. نبی علیہ السلام مسجد نبوي جوړو په خپل شیخ سے بغویله په خپل به ګټي اوچتولې
صحابي براغه ورته رسول الله موږ له ګټه راو رسول الله معنا مالي تاسو ځان خپل راوالي دا رسول الله سنت دی او نبی علیہ السلام وی مومن کوي دا الله تعالی ته ډیر خوخي کلک مومن مسلمان کلک خوان کوي علا کل حال صحابه لوی مقام لري ني هر انسان ته خپل مقام او مرتبه پکار ده د خپل مقام او مرتبه د چې انسان ځان اوچت غني دته عجب وي عجب دا انسان تبا کوي دې سره انسان کې کبر راځي ځان اوچت غني بل تسپک ګوري تاسو یقینو کوي د دې لوی خلکو ډېر عجیبه مزاجي ډېر عجیبه مزاجي که تاسو ته شیخ صاحب الله دې عمر کې برکت واچي ما خو سره ډېر عمر د دې خدمت کوم یار که تاسو ته رښتیا وایم کنه چې لکه د شیخ صاحب غونته عاجزي شاید چې چرته ملاو شي لکه ځان د مانا تانا د معشوم نه د هر مینه ځان کته غړي چاره دا غي په ذهن کې دا نه راځي چې راځو د شیخ یم بزرګ یم دایم بس چې سدي وي دا بعد ټیم دا ملګری اعلان کې نن ماته د هندستان نه سوال یو مشر مولوی صاحب دی هغه سره رابطه دغه ساتي هغه یو لوی مولانا صاحب راغله وغه خوب کې می داسې لیدل داسې نو استاد وی دا د ایمانی لیدل استاد هغه نه دا چرته نیکان خلک وي دا نیک ارواح روحونه نو هغه زما شکل وتاج ما ویني دا خو نیک روح خو ما خو نه ویني ځان نه داسې نه پی علا کل حال الله دې منکه مجزي واچي ښا نو صحابه کرام دای نک کوتای شي الله ورته بخنه کړی دا نو چې خدای وبخي او خدای معاف کی او تور پس بیا خبرې کینو تا به خدای پریږدي الله یې غزما محبوب خلق د ذات راضیه به تور پس خبرې کې نی اورډل داسې شته بلې ملک مختلف ډلې دي کنه ډلې ډېری دي ای صحابه پس خبرې کوي نبی علیہ السلام وی اخر زمانہ کې ودا سے خلق راضی زما صحابه پس به خبرې کوي تاسو دای سره مکه نه خوراک کو سره مکه وي تعلق کو سره مکه مساتي رسول الله اصحاب النجوم